الله الرحمن الرحیم. بلال مولوی صاحب د یو خبره به زه د جواباتو نه مخکې کړم چې دی ما ته وایي په درمیان کې چې ته به عبارت نه پیش کې. حالانکه ما ورته زه به مبارزه کوم. د بلال مولوی صاحب ته ما ویل یا به عقیده په عقیده بحث وکړو، دی هغې ته نه و تیار. ما ورته دویم به دا وکړو چې مناظرې ترتیب به کړو، ته به یو کتاب پیش کې، استدلال به ته کې، ما ته به راکړې، زه به جواب کوم. زه به هم دا کوم، یو کتاب به پیش کوم، استدلال به ته کوم، تاله به جواب به ورکوم. ځکه په لس منټه کې لس کتابونه چې ته پیش کړې هغه وضاحتونه نه کېږي په لس منټه کې د لس کتابونو. هغې ته نه و تیار، نو ما سره اخري چانس معارضه پاتې شوه. هغه معارضه بالمثل زه کوم، الحمدلله روان یم د اصولو مطابق. ته نه وې تیار، ستا په اصولو کې زه په اصولو روان یم در سره. بیا بلال مولوي صاحب مخکې لاړو، هغه زما جوابات خو یې حذف کړل چې کوم چې ما زور کړي. دی وایي چې د جسدي مثالي د جسدي عنصري چې په دوه ذکر د الله قدرت و. الان کې دی غلط بیانې وکړه. ما وایي د معراج شپه د قدرت شته وه. ما عام قانون نه دی ویلی چې په دوه ذکر کې، ما ویل د معراج شپه د الله د قدرت وه. خو دا وګوره غربریان زیات دی اخوځي تحریفات کوي. دویم نمبر دی ما ته ستا مشران خو وي که نه، زما په مشرانو تا ته ما چغې ویلې چې نوزانب ولیکه، تا را سره نه لیکله. زه د مشرانو په دفاع پوهېږم، هغه ته ورنه تښتې چې په زور په شپږ میاشتو کې مو ورته تیار کړو چې مشرانو په کفر کې را سره خبره وکړه. خو تا لیکلی جمعیت العلما دی، عبارت به راغوی پیش کړې که نه در سره. اخره کې خلک ګوري چې تا لیکلی به دا وکړو جمعیت العلما اسلام و، ستا سره تر اوسه پورې یو عبارت ته جمعیت العلما اسلام پیش نه کړو. ستا چې کومه دا ولیکلې تر اخره پورې به ته ناکام یې انشاءالله. دا نور هم زه درته هسې اصولا جوابات چې در کومه، دا جوابات زما په ذمې نشته دی. زما په ذمې د هغه عباراتو جوابات دي چې جمعیت العلما والا پیش کړي. ما دستور د جمعیت العلما اسلام پیش کړو. زه ورته ګوره د اشاعت التوحید د مشرانو کتابونه پیش کړو. که دې کې لږ غیرتي دی پنجبیریانو کې، دی بیا اشاعتیان به ورته وایي پنجبیریانو خفه کېږي. دی بې دغسې اوچت کړي چې زمونږ د جمعیت العلما اسلام د مشرانو کې پیش کړي. په دی به چا لګولې ده او خبرې به چا پسې کوي. درېیم نمبر دی بیا مخکې وایي صحابه زما د سر تاجونه دي. نو زموږ انبیاء صحابه زما د سر تاجونه دا عقیده خو زموږ مشران هم نه بولي. دا ته چې به څه باندې لګېږي، هغه چې بل چا دپاره ځان دپاره ته کوم اصول خپلوي بل چا دپاره خپل کړه که نه. بیا مخکې دی صحیح وایي دا ته چې کوم جسم مثالي ما باندې اعتراض کې، وایي هلته خو د جسم تقسیم دی. الان کې کوم کتاب چې پیش کوي هلته الارواح علی اربعة اقسام، هلته وایي الارواح علی اربعة اقسام. نه کتاب شیخ سلیم الله خان صاحب چې پیش کو او هغه زه ته هم دوباره عبارت وایي نه راخلي. نو دغه ورځ په کتاب باندې دروغ وایي. بیا مخکې ځي وایي د ختم نبوت خدمت ما ورته یو خدمت دی د مشر د شیخ طاهر صاحب وایي د توحید خدمت یې کړی و که نه، د توحید خدمت خو قادیاني هم کړی و. نو ته څه چې ختم نبوت خدمت یې کړی و، پته نه لګي په کوم طرف باندې روان یې پوهېږي، وام دي کوم ځای او ډب دي کوم ځای کوي. د خپل مشران مونږ درپسې ښه شرمنده چې دا کومه نمونه ناسته وه. شپږم نمبر دی وایي د انبیاو توهین وایي د امور یقینا بېشکه دی، خو ته وښیه که نه توهین خو ته نشته دی. ته خو یو عبارت مثالي راړې هغه تا یې به ته په بل چا باندې پټ کړې. دا خو تاسې په ګډوډو لګیایي. اتم نمبر موت المکان ثابت دی ولله ما فی السماوات. معلومه شو چې دیم د مکان ثابت دی، الله دپاره قایل دی. ولله ما فی السماوات کې برسته باس وکړو، خو ایمان اسلام مشر مکان ثابت کړی دی، جسم یې ثابت کړی دی. درېیم عقیده الله تعالی ته پته نه و چې نبي علیه صلات وسلام کوم ذکر. درې عقیدې سره کفر ما بیان کړې او جواب سره ولله ما فی السماوات. خلک عمر باندې ښه شرمېږي چې دی څه ویلي. مشرانو جواب دی وکړه. مخکې وایي بجاه النبي ته وایي ویلې چې دا په شریعت کې نشته دی. ګوره بجاه النبي کې اختلاف سره چې دا لفظ د پچون کې معتزله یو اختلافي عقیده روانه وه چې بجاه النبي چې په الله باندې دیو لازمي. نو نور الفاظ د توسل په اجماع سره د سره اتباع والا مې تېره کړې وه. د ټولو په نسبت بالاتفاق جایز ده. او ستا مشر په ذوات فاضله سره وسیله مطلقا شرک ګڼي سره. هغې دواړو کې فرق د اما رساله ته مزه ذوات فاضله به زما ستا باس دی. ډېر هغې نه مخکې دی راځي وایي عقیده د شیخ القرآن طاهر صاحب وایي لیکلي چې قبر کې عذاب. او ګوره په پنجبیریانو کې په عذاب قبر کې شیخ طاهر صاحب قایل دی. د هغې نه بعد کې پنجبیریان ټول د قبر کې دې قبر کې د ژوند او عذاب ثواب د جسم لپاره منکر دي. دا مونږ بار بار په خپلو کتابونو کې وضاحت کړی چې شیخ طاهر صاحب د قبر په مسله کې په کوم طرف تللی دی، هغې پرېښې ده. خان باچا لیکلي دي، نیلوي لیکلي دي، عقاید علما اسلام لیکلي چې په دې قبر کې عذاب ثواب منل ژوند منل دا شرک دی. یو حواله مې پیش کړې، مخکې به نورې پیش کړو. او بیا به مخکې راغی وایي روح بل جسد ته لاړو، دا توهین دی. جسم مثالي سره ملاقات ته د ښځې بل خاوند تلاش کړو، دا ستاسو پنجبیریانو مې نوي میړونه تلاش کړي. دی قامت القرآن دی وګوره. حدیث صفحہ نمبر 170 وہ بہت سے صالحین کہتے ہیں کہ ان کو بیداری نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور چیز ان سے بعید بھی نہیں. در حقیقت یہ زیارت جسمانی ہوتی ہے، روحانی ہوتی ہے، جسمانی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ میں بعض لوگوں کو اب نظر آتے ہیں اور بعض کو نظر نہیں آتے. دکا ملاقاتونه ستاسو دا ثابت
خبرې کوي او نیموي صاحب خو په صراحت سره دی حق کوي که څوک دا وایي چې پلانکین نبي ولي سره زما ملاقات شوی دی دا د هغه جسم مثالي سره ملاقات دی بقول ستا د ټول پلپیرانو د ښځو نوي مورونه په تلاش کړل تا دا ستا په لیسه کې درته هم لیسه سم استعمالوه چې جواب درپې سم ملاویږي بیا بیا مخکې وایي او دا هغه در پنځپیرانو اعلان حق واوره देवई अलमुहन्नद में अल्लामा सयूती का हवाला है जो कहते हजरात अंबिया कब्रों से निकल कर जमीन की किनारों में सैर करके स्ताकपल पर पिरानो म्यान दुनिया नूरों ने पैदा खड़ा लगा दी दरमिया नूरों ने इधर वाखला इस बात सम इस्तेमाल हो जिसम दर्द इस्तेमाल मस्के माँ दबियो इबारत दर्ज से मिसाली का प्यार आ गए मालवी के उलमा देवबंद जैसे भी मिसाली मुस्तकिल न जोड़ी अगर दक का रूह सा बिरते अल्लामा उस्मानी हवाला में पेश करो या दुनिया में लग गया और दे बिया कर पंचपीरान जैसे भी मिसाली मुस्तकिल जोड़ी उलमा देवबंद जैसे भी मिसाली जिसने उनसरी ताबी जोड़ी दो चीजें अगर जिसने उनसरी मसरत नबुवत हयात नहीं था दो नंबर उलमा देवबंद जिसमें मिसाली आचरू करते हुए ठीक है और जिसमें मिसाली जिसम सरे ताल्लुक द हयात मरी पंचपीरान दरस इसके शिर पे बताओ अभी के फर्क है तो समझ जैसे भी मिसाली जिसने मिसाली के دا خستا ما مخی دنیا بھی اس طرح تو تا سره نون سشتره نه بدلی بنل لگیا مخی بہرحال مارے پنچپیران عبارت پیش کولا ما ویلا چې بدغه قبر کې سوال او جواب دی متواترات نه ثابت دی دا مناسب دا اوس در مشکات شریف عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادخل الميت قبر ميت ذکر قبر تداخل شمسرت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسو عيني اے دا مړ په قبر کې کیږي د سترګې مګیره غسي سوال جواب اور پنځبیران سے ہوئی دار پنځبیران تحفۃ الاشاعت شیخ طویل سے تقریر دیتے دی وای وكيف يتكلم ويجيب دا څنګه خبرې کې څنګه جواب ورته کې اقول ان كان ميتا فكيف يرتوي کدا مړ نو سترګې څنګه درکې وكيف يتكلم څنګه خبرې کوي هغه سوال جواب متواترات دي پنځبیران څنګه کوي پنځبیران نه خو د قبر ژوند نه سوال جواب دار متواترات نه انکار دی دا لازم خبره نه شا کیدره خپل خپل مطابق کفر کلاړي ما هو تعویل کو کافر د تنوع خپل عقاید پر نه پستر کې ستاسو بیرون وخت اسلام نستاب رسول سره خارج شي محکمه مولوی صاحب او دا نهم نمبر ساکه د پیش کوم اقامت البیان 198 دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح په جنت کې پالا لیین کې دیوی د نبی رسول الله تعالی ان کې جسم مبارک د ټول نعمتونو په ګرانو په نسبت محروم دی دا ریاض الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره اگر په ګران دغه منکر د امت د اجماعیه کې دی دا متواتره کې دی ستاسو په ګران کافرات لسم نمبر شد رحال د نبی رسول الله قبر مبارک تطول دا تاسو فتح المبین د خضر حیات سے مسئلہ توسل شد رحال اور استشفاء میں آپ حضرات کو پر لے درجے کا بدعتی اور مشرک اکبر بتاتی ہے دیوی شد رحال چیزیں سوچ ربی قید دم مشرک اکبر خزريات تا مشروي مشرانو كتابونه پیش کو دا والا الاو سرند علامه عثماني فضل على استحباب شد الرحال لزيارتي علماء دیوبند مسلک ذکر کے علماء دیوبند شد الرحال د استحباب قائل علماء دیوبند شد الرحال ته مستحب وي او خزريات ته په پیرانو مشروي او مشرک اکبر د دیو په علماء دیوبند مشرکان اکبر چې لوی مشرکان شو واستوى سبت مشرک علماء دیوبند ته لوی مشرکان د کافرانو نه دي او زه چې پر عبارت کې کوم دا کې دي تزادوم علماء دیوبند دا کې د پجبرانو دا کې زستا به شم بشو کې ونه مزم چې چا به عبارت ورته توحید کوي مګي زمونږ سره دا تاسو مونږ سره یو سما کې د پېښ کوم صرف عبارت نه کې د پېښ کوم سما او معتبر شو دا تاسو نشر قرآن دی د شیخ غلام الله خان صاحب په حواله سره وي مولانا سید جنت الله شاه بخاری کی हमनवात शेख तोहिर से दगा हमनवा और किसी के परवाह की बगैर कायरीन समा होता को काफिर और मुशरिक समझते अच्छा परवाह मैंने को शेख तोहिर बकायरीन ने समा होता دا مشرکان او کافران ول دا د وسو اخر مرسه دا دین له حکم د خبره لیکلی اوس دا جوهر قرآن دا ولا بل مشر دی سب نمبر دیوی سمای موتا کا مسئلہ زمانی صحابہ سے مختلف فی چلا رہا ہے صحابوں کے اختلاف تو شیخ طاہر بن صحابہ مشرکان کافران شو اور شرک پر اعلان ہوگا اور دین لیکلی فتح الرحمن سوک جی صحابہ کرام ته کافران ہوئی په قول د بلال هغه کافران دی وایا شیخ طاہر سے بہت طریقے دا مفتی شفیع سے بے معرف القرآن جل سے دیوی یہ مسئلہ مردی کوئی کلام سن سکتی ہے ان مسائل میں سے جن میں خود صحابہ کرام کا باہم اختلاف رہے عبداللہ ابن عمر سمع موتا کو ثابت قرار دیتے ہیں ابن عمر ددیو پنس مشرک اور عمر فاروق ددیو پنس مشرک جمهور صحابہ کرام ددیو پنس مشرک اور جمهور امت ددیو پنس مشرک دا اکابر علماء دیوبندی او مکی در مفتی شبیہ سے دی مکی 12 نمبر عقیدہ تصدم چکستا کفری عقیدہ دی وی دا یو خبر دلته بس غلط تمین لري کوم دا پنځپریان وی وای په موازی منصوصو کې اختلاف را روان دي یعنی په نس نه چې ثابت دي چې دلته مې اوري پنځپریان وی دې ځنه اختلاف را روان دي دا فتح الرحمن دی عبد الجبار شیخ دی وی وها اختلاف د اهل علم په دې کې شته چې موازی منصوصو کې سما ثابته ده او کنه او دې بلال مرسم په خپل کلیپ کې ویلو
ٹھیک شو په منسوسو کې صحابه او دوی اختلافي هم ده صحابه کرام د موضوع منسوسو نه او دا ګوره علماء دیوبند سو مخکې نه چې اختلاف هغه وي په موضوع منسوسو کې اوري اختلاف په دې کې نشته اختلاف پر نور کې پنځبيران په امت کې اتصال هغه ول نه دی دا چې په موضوع منسوسو کې د الله د پیغمبر دی وي دا د قران نه خلاف دي رسي نو دا هغه مونږ شاکر غونډې نمونه په کې پیدا کیږي د خزرات کو شانتي دی وي سب نمبر بحث باندې وي इसलिए जिन मौके में हदीस की रिवायत सही है सुन्नत साबित है वहां सुन्नत पर अकीदा रखा जाए और जहां साबित नहीं वहां दोनों इस्तेमाल है दे एक तरफ मौजू में चीजों की निश्चित है दा दोनों हवाला वाला दा फीजुल बारी यो हवाला पेश ठीक दा वो मख्ती से पेश ओके देखा से बराबर ما وکړه مفتی صاحب ما خبر ته وکړه بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب ما ستاسو هر خبر جواب کړی ته ما خبر جواب نه کړ ما چې کوم ترغا دی کوی هغه جواب دیونه کو بیا ته معرض بالمثل تعریف پوهه به معرض بالمثل تنه کې معرض بالمثل کې کوم صورتونه تعالی کوم اشکال نه جوړي هغه سلور شکلونه هغه بلستانه غواړم شکل اول په پټ کې شکل ثانی په پټ کې شکل ثالث په پټ کې شکل رابع په پټ کې خبرونه په بلستانه غواړم بل ما ته وه ما ته خبر وکړه مفتی صاحب دی وی ما وی چې دا قدرت ته وی ما وی د معراج د شپې دا مشر دی د معراج د شپې وی وها پر جا زلزلہ کا موجود ہونا محال تا مثلا معراج کی موقع پر دوی به الته محال و انه معراج په موقع باندې ستا بنلته نه دی الله د قدرت نه منکر شو مفتی چې دوی خراب برګور خان دي قسم په الله چې خراب برګور خان ته پوهیږي نه پدان باندې دوی وی زموږ زب خپل مشران دي پاکوما خو ته ما ولې ته نوځوانان حناب لیکه جمعیت علماء اسلام دی وکړه خلق بدر برګور خان دي نوځوانان حناب وځو شو امیر ما چې نوځوانان حناب لیکلو امیر قاضي نوځوانان حناب رکن وو سبحان خان ته صدر راغی رکن وو دا به تاسو ته وایي چې هغه دې رکن دي دا د الله بندا ته اوس جوړ کو دا وسنه ټیم دی هغه هغه وخت تر شو د جمعیت علماء اسلام تاسو دغه تاسو کس ته مشر نه غني جواب راکې دا ټول روغه غستا کور بل کو زمو په کور کې ورکې نه منو دا وایي د صحابه مفتی صاحب ما د مشر کتاب په صحابه وخه صحابه هو ته په خله منی او دا مشر د الفاظ استعمالي دا د شیخ صاحب د ختم نبوت خدمت ته وی هغه دا توحید مسله بیانو ما ته وی د ختم نبوت چې دا غیب مقصد سو قرآن و خدمت وکنو اسره پر راغلو نبی علیہ السلام قرآن الله وی تمام اسره پر لګلې والذي ارسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله چې په دې دینونه کا غالب کی او تاسو دا دین نه منئ تاسو دا چې تاسو من دا خدمت کو کنه دا خدمت نه بود من چې کوم خدمت تاسو نه کړه مخکې ما ته وی وغه کې هغه په ارواح کې تقسیم کې مفتی سے قسم په الله ته په تا ما وی چې هغه وی وزي او به مثل چې صدیحه مس केवल कापूर दाल पास दी जसद चिन्ह कापूर कापूर जोड़ले नन पछा लगे बे इंशाल्लाह ने देवी वितावी वलिले मा पि समावत दीना मा वे कतदी सुवे छी अल्लाह मिंदो दिस हम अल्लाह होय फफिरु इला अल्लाह तमंडी वाय मंडी छा दसो पीन होतो ही कना जेने कते से तदा येने मकाम वाले में कना मकान वाले में दखे वगैरह दे बदे सर सके अल्लाह मा तरा मंडी कई الله د منډه وې نو چې صاحب منډه یو ځای یې کنه وای ا دې نه دا نه ثابت دي مکان مفتی سے مکان نه ثابت دي ځان ګورا وې دا وې بجان نبی سے دا الله بنده ستاد مشر وې توحید شریک قد ودا د مسلمانانو کې دا چا عقیده نه ده ته هغه جواب کو هغه ته خبرې کوي وې دا مسلمانانو کې چا عقیده نه ده بنا ما ته وې دا د قبر ما ته استا مشر مې دا قبر ما چې دې باغی باندې په دې حق کې ما الحمدلله موږ تعلق قول کړی او بل دی وې تاسو دا قوم مفتی سے دا مشر ہے کہ دا قبر دے بدی کے لیے کو کیدا یہ دا قبر عالم برزخ میں ہوتے ہیں جو اس دنیا سے الگ ایک عالم ہے جس گھر میں ہم ایک کو اتار دے اس میں عذاب نہیں ہوتا دا پتہ بتو لگا مفتی سے وہ بدی قبر کا عذاب نہیں تقریبا 500 عالم بدی راولی دی دا انشاءاللہ دا پتہ دے بدی قبر کے عذاب نشتے او استا مشر پنځ پیران دا قبر قائل لی دا تما پتو ملا دوا دے بھائی استاد جسری مثال دا او دے ہوئی جس میت کو جس قبر میں میت کو اتار دے اس میں دا قبر نہیں ہوتا ہے دا پدی باندې دا قسم مفتی سے دیوبند محتمم تقریر ده په دې باندې مولانا ابو الرحمن سیبو د دارالعلوم دیوبند محتمم ده په دې باندې د سید مرشد کشمیری دغه په قبر کې اعظم نشته مفتی په دې باندې پتو لگا نه د حق وي من کړه تعلق نه کړی نو کوئی تعلق منو مفتی سیبو دې ما ته خبره کوي سمال موتا صفاس خان صدر سمال موتا باندې کوي موږ به کوم ثواب پتو لگاو هغه به سمای عادي لگاو چې مر هر وخوري د هر ځنوري درشه به ما دیوبند کې راکې چاوخه په صابو کې چاوخه دا مشر وي مطلقاً کسی بہت خالی کل بہت پڑا دے وہی نہ معلوم کس قرآن مجید میں کہ مردے نہیں سنتے ہیں محاورت نہ قرآن میں تو زندہ کافروں کے بارے میں سمون بکمون دے نکلی معلم مذکور نکلنے کتنے کل جسارت ہے کہ وہ قرآن کریم میں بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آئی مخ نکلی اب یہ معارضہ فرمان ہے کہ مذکور کی کس طرح حضرت امام بوئندوں پر سریع بہتان باندھے ہو معاذ اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ قرآن کریم کی تحریف لگا دے قرآن میں کہ مردے نہیں سنتی دے وہی پتے کی دی چیز گورا سوچ وہی پر قرآن کی
کې چې مړی ناوري وای دا په قران تنظیم دی امینو کاروي په فتوا صدر کوي وای زما خو له سلام ناول ماته وی په قران کې په سلګونو دی کې مړی ناوري ته وی چې ناوري وای ما چې دې سماج په قران کې په قران بدرونه تړي دا ساترسان صدر بیا په خپل بدل کتاب کې لیکي صفحه نمبر 81 کې دی لیکلي وای وکیدا وای صحابو کې ان حضرت شیخ ابن عباس او امام وای په والله تعالی کې سے شافعی الله فرماتے انک لا تسمع الموتى دا مشر دی وای خپل وی د قران نه استدلال کول دا تحریف ته په قران دروغ تړلې دی وای اشیاء حاضر دل ولې مفتی سے بیا رحمه ته وای دا مولوی مصطفی ته جواب کوم دیوم ته کله کوي انبیاء او اولیاء او پاک کې با سنته کني دیوبندی عالم دی دیوبند په نوم روټي دخل کو نه خورینن دیوبندی عالم سوې دی وای ناوري امام اعظم کا قول مشروع کی سمع ہوتا ثابت نہیں انک لا تسمع ہوتا او دا دی وای د قران نه ثابت ول دا تحریف ته ابل وای دروغ دی او کفر او شرک ته دی وای په قران کې نه دا ستا په باندې دیوبندی عالم په دیوبند باندې په قران باندې تفسیر درو تللو ما کی مفتی سے تامات ہوئے وای مواد منصوصو کی جری قران نشته دا مشر دی وای مسلمانانو واوره وای شیر رضی الله تعالی دا په شریک لیکل شوی کتاب دی وای شیر رضی الله تعالی په هغه ځای کې اختلاف کوي په کوم ځای کې قریب بدر په واقع کې اختلاف کړو په بدر کې اختلاف کړو بیا تا وای زما د سړي مثال جدا او دا هغه د خدای مالک او تعالی هغه دومره او بل خبر تاسو وکړه مفتی صاحب قسم په الله چې ستانه واقع خطا شته ما خبر دا وکړه ما وستا یو مشر وای کده سړي مثال دی ومنو د خدای د بل خاونو منو ما دې نور منله زما د مشر کتاب وخایا چې هغه ولې چې سړي مثالي منل د خدای بل خاوند دی زما مشر کې دسته زما مشر یو مذهب له خو چې سړي مثالي شته ستا یو وای نشته او کبه منو زما باندې ستاده مشر ستا مشر مسلمان نه ما کول څنګه پېښ کې زتا د ستا مشر زما د مشر کتاب کې په تعارض کې د خپل تعارض سره زما د مشر تعارض جوړ کو ستا مشر خو مسلمان نه ما سره تعارض جوړ مفتی صاحب بیا ما ته دا کېدا زما سره مفتی صاحب تا ته دوی مت بار بار د مور د په کتا د مور پېښ کړي او حلالي ورته ماته جوابونه کې ما جره بکمه تر کوګل دا مشر دی وای ويحييكم کے بارے میں دو قول ہے ایک تو حضرت ابن عباس قتادہ او بدی بل دا بل مشر دی قتادہ دا معتزلی او ان شاء الله خیمه ولا صحابین دغه صحابه او رضوان الله اجمعین کې یا يحييكم کی مراد قبر کې آتے وای بدی کې صحابه د قبر دات نه بل زندگی نه رسي لیکن زما سره کې دا معتزلی هغه وای د يحييكم مراد د قیامت زندگی دا زما سره معارف القرآن دے مفتی صاحب دی وای انہوں نے جان پڑھنے سے پہلے تم کو جاندار کے پھر تم کو موت کی پھر قیامت کے دن اگر مسئلہ دین ہے تو قیامت پر جا کر زندگی استل وہ داد منکرین دا عذاب او دارنگ داد قادر معتزلہ مسلک ہے او داد معارف القرآن کی دا بیان القرآن دیوبندی عالم دی وای کہ تم محبوب جانو کے میدان پڑھنے سے پہلے تم کو جاندار کے پھر موت کی پھر زندہ کر کے یعنی قیامت کے دن دے منکر عذاب سے استاپن باندھے معتزلہ شو دا زما سره مفتی دیوبندیان دي تو یہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے وہ تفسیر عثمانی دی وای یعنی قیامت کو زندہ کی جائے گی سامنے رستا دارنگ دا زما سره ساده مشر کتاب ہے تفسیر اللہ دی وای یعنی قیامت کو زندہ کی جائے گی یعنی قیامت کو زندہ کی جائیں گے هغه مشر دوی د قیامت ته زندگی غسل دي وای دا د معتزله مسلک ته او دا مشر دی وای د قیامت ته دا څلور دی باندې وای دا د قیامت ته زندگی مفتی سے زما اساس تا خبر جواب کوم زما خبر جواب نه کوي مفتی سے ته پابند زما سره لیکل پس کو پاګه معربی مثال بابا پټ کې څلور شکلو په قیامت پټ کې د مفتی سے به مفتی مناظره وته دبدلا ویلو چې زبستا ته عبارتونه راشي زما دی پاک کوم نه عبارت نه راشي مفتی سے وستا مجھے تو قرآن سے روک ویلی فتوحات سردار امین قاوی دے وہی قرآن میں ہے کہ ابو جہل کی پارٹی بت والے آیات نبیوں میں پڑھا کرتے ہیں کوئی قرآن کی دیچ ابو جہل پارٹیانو بعد ابو تان ہے اپنا انبیاء باندھے مفتی سے تو قرآن کی بمات دا ابو جہل نون خیر دا ابو جہل پارٹی برات ہے مفتی سے وہ دا ابو جہل پارٹی پر قرآن کے نشتے مسجد پر قرآن درو والے دیا وہی اموات غیر احیاء دا انبیاء دا شامل اللہ دا کفر کر دے دا مفتی سے وہ دا ماته وی ما تا ته کافر د ما مشر نه دی ویله دا مشر دی وی دا سوچ دغه اتونه وی مواتیان د خوارج نه مخکې دي خوارج نه مخکې دي نه بل بل طبقه شته دلته لیکلي دی وی هغه اتونه چې انبیاء تسکین اسکیا کې وی چې دا من دون الله من دوریا مواد وغیرہ یا دا انبیاء ته شامل ول وی دا د خوارج نه غټ کوبر دی دا عبد الله بن زبعینا غټ کافر کار دی دا او دا مشر دی وی ظالم او مزل چې دی دا او دا مشر لا اسمو دعاکم چې دی ملتزم ظلم المهند والا وی لا اسمو دعاکم چې دی وی دا انبیاء ته شامل اول وی د دې یهودیان نه کیا یهودی اس کی کوئی بڑی تحریف کرتے ہیں لیس مودعکم وی دا د دین غلط تحریف ته دا مشد وی ظلم مزل چې ده یہ مقاطع ده کہ من الله سے مربوط ہے درغ جانو غیر ذی العقول اولیاء الله حضرت انبیاء الله کے مقرب بندے من الله کا پر نہیں خدا دے پر نہیں دلته بیان کړي لیس مودعکم استاد مشر کی مفتی سے وہ د الله اسمه ان تدعون لیس مودعکم د آیات لاندې لیکلي وی تو یہ قیامت کے دن مشرکین کی شرک و ان کی عبادت کا انکار پتہ میں تو وغیرہ کے بت کرے گا ظاہر
کې زوی یقول ذی ارواح حضرات انبیاء سلام کرے گا دا وې د دینه انبیاء شامل دي دغه ضرب مهنت وړي انبیاء ته شامل ول وې دا د يهوديان غټ تحریف ته دا بل دوی وې انبیاء ته شامل ول دا د عبد الله بن زبعری او د خواري نه غټ کفر دی د مسجد ته شامل کړي او دی وې ګوره مسلم انبیاء ته شامل یو ته والا دا د ما سره دیوبندي علم دی د قامات نو غوړه یا دی وې په دې کې جن او رسول سلام دا به شامل دي مخکې لیکل دا پتا د ما سره ماره په قران کې پښتو ولا په دې کې هم وې ها خلک نشوي دي یو رسول کې پیران او د رسول سلام دا قامات دا د ما سره اردو ولا ماره په قران کې په پښتو کې سبق لای د هم ته شامل کړي مفتی سے وسکم یو مشربت اخلي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بلال مولوی صاحب سلورن ترنو یقین وکړه تر اوسه پورې اصول ترانه چې کومه ما سره لیکلو چې تکفیر به د فقهاو په اصول سره کو نمبر 1 دویم نمبر درجه نو علماء اسلام ولا نوم لیکلو مخصوص طبقه باندې حکم لګول او نن دا یو عبارت دی نه راغلی بیا مطالبه کوم او تر اخره پورې بدل جرأت هم نه ملایږي دا جمع علماء ولا کافر دي نن پدې کې جرأت نشته جمع علماء ولا کتاب اوچت اصول حد کر روان دي د سره خپل اصول ته جمع علماء ولا کافر دي کم از کم د جمع علماء ولا کتاب اوچت کې چې راوي تکفیر وکي دویم نمبر ماته ته معارضه بالمثل کې ما راغي وځه ماته ته جوابات نه کې د په سلام ما ته نشو کولای چې جوابات کوم کړه یې ته کې دا بروسته ان شاء الله ورځ خلک اوري په سلام کوي دویم دا څه پته لګي ته خپل بوئي کې نه بوئي دریم نمبر د ماته وي ته معارضه بالمثل ما ویلو چې کوم تعرضات په طریقې سره ته تکفیر کې ان شاء الله ارسه به معارضه بالمثل کوم سلورم نمبر د شیخ رحم الله شهید رحم الله دغه عبارت بیا راوسو ما ویلو هغه شپه قدرت وا په دې شپه قدرت کې چې څه کېږي په دې باندې قانون نشي قیاس کېږي دغه عقیده نشي راوځي تقریبا سلورم تر اندازې ته خبره کوم بیا په کې تحریف کوي زما په خبرو کې تعریف کې اداراتو کې باندې کې سلورم ما بیا وی ولید او کولې سبا او شیخ سلمان صاحب نو ځنه ارکان نو کارکان نه زه خو مشران دینا مکنه او جمعیت علماء اسلام ته مخصوص جماعت یاد کړي د جمعیت علماء ولا ندي راغونه کولاو کا نوجوانان نه په مشران کې نه خو د بس کار نوجوان نه تر نه راوستو ما درته رای ولا ته نه راولم نو بس وس دغه سزا ده ته ملوي بیا دا غیر مخ کې ما ورته ویل د ختم نبوت وې د ختم نبوت مقصد څه دی توحید د ختم نبوت مقصد ما ورته توحید ستانه زیات قدیانی لیکل په خپل کتابونو کې توحید یې تر قدیانی مخې ته تیر شي او ختم نبوت نه منو څنګه چې قدیانی د ختم نبوت په خلاف باندې لګیاو هغه سي دغه مقابله علماء دیوبند چې مترما ولا کوله مقابله کې اته پنځ بیان ولا مخنیوي ورلکو نو اسمبلی ته لاړو زمون مشرانو الته قانون پاس کو دی ویل د جمهوریت کو پر دې مخې حواله پیش کوما ته زما مخې ته رکاوټ پیش کړي کوم چې ما کافر ګرځولې نن ته په کومه خپل باندې جمعیت نه مخلي د قدیری نه مخلي او پیسې کته وره د ټوله دنیا پويږي اکر معتزله غونډه خبره توحید د ختمه ورو مقصد سره توحید نوې تشریحات دي ومن د مخې دي زی وای ففروا الى الله وې دې به سمرسي ګوره صفه خبره وکړي چې مشر به مکان ثابت کړي زم مکان ثابت ته ولې دیغله دا ست مشر د ففروا الى الله لندې کی وې دا تقریبا چې تا دلایل واوریدل ضرور د قانون مسلو توحید ومنه ست مشر دغه به انکړي څنګه مشوله به دې ته سره راځي ته خبرې مکو مولوی صاحب ګوره خبران توجه وکړي به دې مخ کې وې پلان کې دی وبندې لمه کې خبر صحیح کړه مراد نه ما وی تر جسم د عذاب او ثواب نه منکر خبره په ګړه کې نه ده چې جسم په قبر کې پروت دی په دې ګړه کې عذاب ثواب دی کبل چې پروت دی دیوبندي عالم په قبر په وسط کې په مفهوم کې وسط راوړي او تر جسم نه پر عذاب او ثواب نه انکار کوي بسم الله وکړه پیش کا او په دې موضوع زموږ وادن سره څلور غنټه مناظره شو پیدا صاحب سره بیا راغی نو مخکې وای مون سما عادي باندې فتوا لګو نو لکه په خر کې عادت کې چې اختلاف کې شي خو ویني الله قدرت د الله په قدرت کې چې سما خر کې عادت شو د عادي په مقابله کې په خر کې عادت کې چې مقابله کې اختلاف کې شي ستاره کفر یو چې دا درسته پیش کوم ان شاء الله ولزي به مخ کیږي وای په قران کې چې موږ دې نه سنتي چلو په دې یو جز دی بسم الله وکړه دلیل پیش کړه چې په قران کې چې مړی ناوري د میت لپس بی لا اسمعو لپس بی په دې کې 1 لک ته انعام در کومه بلال مرشد بیا وای او به راغی مقابله کې تاسو سره وای پلان کې دیو باندې علم چې دې آیات نه استدلال کول جدا خبره ده او آیات کې دا چې نشته چې ناوري دا جدا خبره ته په تر دلاله تقسیم نه پیژني پته نه چې په کومه څه سره تاسو به مخ کیږي
هغه کتاب پیش کو اتفاقی کتاب دنو پنځپیرانو کوره او کتاب لیکل دی جعلی کله د مفتی کفایت الله صاحب په نوم باندې کتاب فتوی جوړي کله کې الګر مفتی کفایت الله صاحب کتاب موجود کفایت المفتی موجود دی کې نشته نیلوی صاحب التا کپنی جوړ کړو کتابونه انسان نه جوړول فتوی جوړول دا کتاب د جب کې د زمون شریک کتاب نه دی باقي نه سماو موته مسلې اختلافي روانه ده او ما دا وضاحت ته چې پنځپیران په یو ډول کې نه دي ځکه هغه اکابر چې په موازی منجوسو چې قایلو د مرشد کشمیری څخه عبارت ما پښنو ته ختم شوی ورسته پښکونه دا مرشد کشمیری سے بره مولا د شیخ د مفتی شفیع سے عبارت ما پیش کړو صفحه 42 وی والاحاديث في سماع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر سماع الاموات احاديث حد التواتر تر رسیدلې او دې بیا باس کې چې ابن الهمام خو انکار کوي واما الشيخ ابن الهمام رحم الله فجعل اصله النفي وكل موزن ثبت به سماع جعله مستثنى ومقتصرا الامور هغه دا په خپل ځای پورې خاص ته په نو کوم ځای کې نس نشته الته نه وړي ګوره امت کې پښبیرانو کې دا پرخ دی په سماع الاموات کې ما مفتی شفیع سے ولول دې مخکې پیش کړو به مخکې بل طرف پیش کړي وير استا مشران ویل چې قریب بدر معجزه ده زمان مشران نو دی ویل ان شاء الله پاکي زما درته رست اختیار کوم به وای واستا مشران قدادت معتزلی ویل هغه صحابي الکه صحابي نه تابعی دي پته لګی تابعین دي صحابي جوړ پستر کې باندې شوې دي به مخ وای او دی وای تعرضات پیش کول وای کاوی سب لیکل چې دینه سب اسنام مراد اخري وای دا چې دی د معتزلی دی دا د ډیری سره والي پیش ګوري خبره اوره مولا وکړو سره مولا پورا آیات ویل دي چې دیو په سره پته ورته نشته دا ټول چې په دې باندې پټ کوي هغه معتزلی دي او دا اسنام مراد نستل دا ټول تفاسیر لیکلي دي مثلا دا جلالین د الاسنام جلالین روح المانی معالم التنزيل مزری دي ټول لیکلي الاسنام په مولا وکړو سره مخې بدو پته ولګا دویم نمبر ټول مفسرین باندې دوه راي پیش کړل یا خو دین بوتان مراد دي کیند القبر مراد شي نږدې نه مراد شي او کا لری نه مراد شي نو غیبی پاکیدن بیا ټول شامل شو هغه دوه تفاسیر کړي پنځپیران چې وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکم کل جماعت د پشان د کانی د پتری ځکه پنځپیران ته ویل کی عام امت خو چوټي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکم داخل وی ته دیو جن او استا مبارک د نظریه کی ته په نور باندې مچ اسلام کوه به بهر مخ راز ماره جوابات او اعتراضات جوابات وکړلو زما کې 13 نمبر دلیل پیش کو او در مولا وکړو سب خبره پورا نه کړل مولا وکړو سب یحییکم کے بارے میں دو قول ہے ایک تو حضرت نباز القطار اور دیگر صحابہ رضوان کا یا یحییکم سے مراد قبر کے حیات کے قبر اولاد نے حوالے اور کہ قبر میں سوال جواب کے ضرور لٹا دی جاتی ہے صحابہ کرام رضوان سے ایک قول یہی ایک قول مری ہے اور دوسرا کوئی اختلاف قول ان سے مری نہیں لیکن زمشری چونکہ بہت بڑا عالم گزرا ہے لیکن وہ عقیدتاً معتزلی تھا اور عذاب و ثواب قبر کا قائل نہیں تھا اس لیے سب سے پہلے زمشری نے حکم سے آخرت کی آیت مراد لی اب چونکہ بڑا آدمی ہے ہمارے علماء کا یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی ایسی تعویل کر لی جائے کہ ہماری موافق ہو جائے یعنی اہل سنت والجماعت اس لیے پھر انہوں نے اس کے قول کو نقل کرنا شروع کر دیا اور ساتھ تعویل یہ کی کہ اگر اس سے آخرت کی حیات مراد لی جائے تو ساتھ قبر کی حیات بھی ضمن میں سمجھ جاتی ہے کیونکہ قبر کی عزت آخرت کے ساتھ وہی ہے جو پوری عبارت پیش ان شاء اللہ تعالی بشکات میں لازم ہوگی دریم نمبر ماور طویل زستاد عقیدوت کے ساتھ بل سر پیش کروں کئی عبارات رکھ لے کہ بدی طریقے سے عبارات اتزاد پیش کی تو صحابہ کرام سره سکے فقط کی بانی تر اوسه پورې د مول حلال په غنوي اعظم کړی دي ما ورته عائشہ بی بی فرمایي څوک چې نبی رسول الله په سر بستر ګل په الله دروغ ویلی دروغ او نور صاحب نمونه فیصله شیر مادر هضم کر گئی بس د بدی تعرضات سره بد سکے مخکې زمونه سره د الله سما کړه دا استوائق المرسله خان بچا سے وی واما كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث سماهم باسمائهم قد كانت معجزه له وإذا النبي عليه الصلاه والسلام معجزه ګورا دلته چې دا خبري کول د مړو اوریدل دا معجزه او د دیو عقیده سره عائشه رضی الله عنها د قلیب بدر د سما منکره ده د قلیب بدر د سما منکرم ده او هغه معجزه و د دیو پرز ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سما د معجزه منکره شو کنه شو د الله د قدرت منکر کافر وی کنه ستاره په بیان د مسلک موافق عبارت نه ستاده عقیده مطابق عائشه رضی الله عنها د قدرت منکر سره کافر نه شو چټي ورکه خپل مسلک ما د پس ګن پس ور پس شوی بیا او دغه البصائر لیکلی دي صفحه نمبر 139 الصواعق المرسله لیکلی صفحه 338 دی وی وعائشه رضی الله دی وی وقد ردته عائشه ام المؤمنین رضی الله كما في البخاري وعائشه رضی الله تقریبا بدر رد کړو ولکه هغه مسلک دی غلط پیش کړو چې دا معجزه نو چې معجزه شو د ام المؤمنین رد څنګه کو معجزه خو الله قدرت دی ام المؤمنین د الله قدرت تر کول شي وای په بیان کافر شو کنه ستاسو اصول ټول کافر کړل مخکې مونږ شه د اعظم صفحه نمبر دلیل نمبر 14 تا د پنځګریان وای یو طرف ته ما حوالی پیش لیکم بلم پیش کوما کفایت المفتی نے کی در پنځګریانو خطیب د وګی سے لیکي و نفس سمے موتا میں اختلاف دونوں طرف صحابہ ہے
ٹھیک شو اختلاف دی دا ستا مشر وي مرداران د دې قائل چې اوري نو صحابه یو طرف ته قائل شو بل طرف ته مرداران اوري ستا دې مشر صحابه کرامو ته مرداران ویلا ستا دا پچبران کافر شو ستا په اصول کرا دلیل او دا کفایت المفتی صاحب اهم وही مسئلہ سمامتا قرآن ولا سے مختلف فی چلا رہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس میں اختلاف تھا قرآن صحابہ کے بعد ہمیں قرنی صحابہ کے بعد بھی ہمیشہ علماء اس میں مختلف رہی ہے اور مختی بھی کسی ایک طرح پورے تفسیر کے صحابہ کرام انہوں نے اخری سما ہوتا قیل ہوتی ہوئی مرداران مختی زموری سے 15 نمبرات یہ پیش کروں دی وہی سماع الموتا د ملحدین ایجاد دے دا مجموعہ رسائل دنیلوی سے وہ صفحہ نمبر 607 دی مسئلہ سماع الموتا واجابتهم ومعرفتهم من زار قبورهم مختلقة الملاحدة دا ملحدین ایجاد کرے او بل طرف تے مشران صحابہ کرام کے اختلاف دا والا ہوئی صحابوں نے اختلافی استقامت تشابیہ خشم سے صفحہ نمبر 100 صحابہ کرام ملحدین دی پر اس بات